من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون صدق الله مولانا العظیم. دی صورت کې موږ درې خبرې ویل چې غټې غټې اساسي موضوعګانې د دې صورت درې دي. نو یو په دې کې اثبات د آخرت او د حساب او د کتاب او د الله په دربار کې پیشي، اول ته کامیابي او ناکامي، او د کامیابی په صورت کې جنت ته تلل او د ناکامۍ په صورت کې جهنم ته تلل دي. دویم قصه او واقعه د اصحاب القریه، دا دویمه مسله ده په دې صورت کې. او دریم د الله تعالی په توحید باندې او په یووالي باندې بېشمار دلایل سوره یاسین کې الله تعالی قائم کړي دي. نو دا هغه دویمه مسله ده. وضرب لهم، بیان کا دے قریشو تا، مثلا یو مثال اصحاب القریه چې هغه مثال د خاوندانو د کلي دی. اذ جاءها المرسلون، هغه وخت چې رالل دوی ته پیغمبران. اذ ارسلنا الیهم اثنین، هغه وخت چې اولیږه منګه دوی ته دوه پیغمبران. فکذبوهما، پس دې قوم او کلي والا نسبت د دروغو کاغه دواړو ته. فعززنا بثالث، نو مضبوط کړه منګه دې پیغمبرانو لره بثالث، په دریم پیغمبر باندې. فقالوا انا الیکم مرسلون، پس اویلې دې دریوانو پیغمبرانو یقینا منگا تاسو تا لیگلی شویو. قالوا ما انتم الا بشر مثلنا، دی کلی والا ورته اویلی چې ما انتم نیی تاسو الا بشر مثلنا، مگر زمون غوند انسانان یی. وما انزل الرحمن من شیء، او دویم دا چې مهربان بادشاہ هیڅ شی نه دی نازل کړی. ان انتم الا تکذبون، اے پیغمبرانو تاسو دا دعوه کوئ، دا دروغ دعوه ده. تاسو الله پیغمبران کړي نه یي، الله هیڅوک نه دی پیغمبر کړی، الله څه شی نازل کړی نه دی. نو دا د دې کلیوالو هغه بکواسو او د کلیواله خبره وه. پیغمبران ورته وایي، قالو ویل ورته پیغمبرانو، ربنا پروردگار زمونږه یعلم پوهیږي په دې خبره چې انا الیکم لمرسلون، یقینا منګه خامخا تاسو ته د لیږلو شوو نه یو. وما علینا الا البلاغ المبین، او نه ده په منګه باندې مگر رسول په ډاګه دي، ښکاره بیان به تاسو ته منګه کوو. قالوا انا تطیرنا بکم، ویلی دي کلي والا منگا بدپالی نسو پا تاسو باندے. لئن لم تنتهو، قسم دے که شر قلار نشوی دے خبلو خبرونا.
لنرجمنکم نو موږ به خامخا اولو تاسو لره په کاڼو باندې ولیمسنکم منا عذاب علیم او خامخا وبرسي تاسو ته د جانب زموږ نه یو درناک عذاب. پیغمبران ورته وایي قالو طائرکم معکم، ستاسو بدپالی او ستاسو شومیت دا تاسو سره دی، چې هغه کفر او شرک دی، تکذیب د الله د پیغمبرانو دی. ان ذکرتم، آیا کله چې تاسو ته پند درکړی شي نو تاسو تشاءمتم، تاسو بدپالی نیسئ. بل انتم قوم مسرفون، داسې نه ده، تاسو یو قوم زیاتې کوونکي، په هره خبره کې د حد نه اوتیئ. د عقل پولې هم ماتې کړي دي او د سړیتوب پولې هم تاسو ماتې کړي دي، بل طرف ته اوتیئ تاسو. دا دې ترجمه وه. نو ضرب په ګڼو معناګانو باندې راځي. موږ به د ګریمر کې پخوا میزان نومي کتاب وی، نو پای کې به موږ د ضربه ګڼې ترجمې کولې. نو یو معنا به هلته موږ بیان هم کوو. نو هلته وضرب په معنا د بیان باندې دی، بیان کا. لهم دی خپل قوم ته، پیغمبر ته وایي صلی الله علیه وسلم ته، چې د خپل قوم ته قریشیانو ته بیان وکا مثلا د یو مثال عجیبه. او هغه مثال عجیبه څه دی؟ اصحاب القریة، دا دغه بدل دی چې هغه کلی والا دي، د کلی والا دي. د دې کلی په باره کې امام قرطبي رحمت الله علیه دا لیکلي چې دی، بلکې هغه دا وایي چې تمام مفسرینو په دې باندې هغه ده چې دې نه مراد انطاکیه ده. انطاکیه دا یو ښارو د روم په علاقه کې، د روم په علاقه کې دا یو ښارو. او دا پیغمبران علیهم السلام الله دې ته رالیږلي دي کلیوالو ته. اذ جاءها المرسلون، هغه وخت چې رالل دوی ته پیغمبران، یعنی لیږلي شوي. مرسلون د مرسل جمع ده، لیږلي شوي ته وایي. نو هغه لیږلي شوي یعنی پیغمبران علیهم السلام دوی ته رالل. دا درې کسان دي. د دوی په نومونو کې مولانا شبیر احمد عثماني وایي اختلاف دی، خو بهرحال صادق، مصدوق او شمعون، دا درې نومونه دي. دا صادق او مصدوق اول راغلیو دي کړي ده، دعوت پیش کړو، خلکو له دوی خبره ونه منله، خلکو دوی ته قسمه قسم ضررونه ورکړو، قید کې واچول. نو الله رب العزت د دوی د تایید دپاره او د تاکید دپاره الله دریم پیغمبر راولیږه، شعیب دغه چې کوم دی شمعون علیه السلام الله راولیږه. او هغه د بادشاه سره خبرې وکړې او بیا یې قوم ته درې یاره وواته او درې واړو یې قوم ته دعوت پیش کو او دعوت قوم مسترد کو، وی نه مانه. اذ ارسلنا الیهم، هغه وخت چې راولیږه موږ دې کلیوالو ته اثنین، دو پیغمبران، چې یو صادق دی او بل مصدوق دی. فکذبوهما، پس دې کلیوالو نسبت د دروغ وکړه دې پیغمبرانو ته چې لرې کېږئ، تاسو دروغ وایئ، تاسو کله الله پیغمبران کړي یئ. نو الله فرمایي فعززنا بالثالث، منګه مضبوط کړو دې پیغمبرانو له بثالثین په دریم پیغمبر باندې چې شمعون علیه السلام دی، هغه هم ورپسې راولیږه. نو چې راولیږه نو درې واړه یو ځای شو. نو فقالو، پس وویل درې واړو پیغمبرانو په دعوت کې دې قوم ته چې انا الیکم مرسلون، یقینا منګه تاسو ته رالیږلي شوي یو، منګ واقعي د الله پیغمبران یو او
موږ تاسو ته رالیږلی شوي. اوس دا آیا برای راست پیغمبران دي د الله طرفه او کدا چرته د یو پیغمبر نمایندگان دي؟ او بعضې خلک وایي چې د عیسی علیه السلام شاګردان دي. خو پیښه دا ده چې د دې روندشت د کلام نه د قرآن د الفاظو نه دا معلومیږي چې دا براس پیغمبران دي د الله له طرفه. ځکه دوی وروستو یو خبره کوي چې موږ الله تاسو ته رالیږلي وو. نو الله رب العزت ته نسبت کوي. د دې صفا دا مطلب دی چې دا برای راست مستقل پیغمبران دي د الله له طرفه، دې کلي ته راغلي دي. رالل دعوت پیش کو. د قوم جواب څه میلاو شو؟ قالو اویل قوم ما انتم الا بشر مثلنا، نه یی تاسو مگر زمون غوندې انسانان یی. نو چې زمون غوندې انسانان یی نو تا ته څنګه پیغمبري درکړه او ما ته نشي راکړی کړې؟ دا خبرې به قریش هم کولې چې الله تعالی ته پیغمبر نه میلاوېده نو یتیم ابي طالب یې موږ ته پیغمبر که. او زمونږ په دې دوو کلو کې دوه غټ غټ سړي دي بلاګان، یو ولید دی او یو عروه زوی د مسعود ثقفي دی په طائف کې، او دلته ولید دی په مکه کې. دا ډېر لوی سړي دي. نو آیا دا موږ ته بیا چې پیغمبران دغه به راته ساز کړي؟ اول خدا کېدی نه شي چې انسان پیغمبر شي، پرشته پکار وه. علما لیکي چې خدای د دوی پر عقل باندې تندر راوغورځوي د دې مشرکانو چې کاڼي ته خدای ورکوي خو انسان ته پیغمبري نه ورکوي. کاڼی خدای سازېدی شي، بوت خدای سازېدی شي، خو انسان پیغمبر نشي سازېدی. د دوی پر عقل دې څه شي؟ قالو ما انتم الا بشر مثلنا، نه یې تاسو مگر زمونږ غوندې انسانان یئ. څنګه تاسو ته پیغمبري میلاو شوه او موږ ته نه میلاویږي؟ بلکې اصل مسله دا ده چې وما انزل الرحمن من شی، مهربان بادشاہ هیڅ شی د وحی او د کتاب نه دی رالیږلی. او دا تاسو دعوه کوئ نو ان انتم الا تکذبون، نه یی تاسو مگر دروغ جن یی، دروغ وایي په الله باندې چې موږ الله پیغمبران رالیږلي، دا دروغ وایي. قالوا ربنا يعلم انا اليكم لمرسلون. هر کله چې قوم انکار وکړو نو دلته پیغمبرانو ورته خپله خبره مؤکده کړه. نو لمرسلون باندې لام داخل شو، لام تاکیدی، دا خبره مؤکده کړه. قالو ویل پیغمبرانو ربنا یعلمو، پروردگار زمونږه پوهیږي په دې خبره باندې چې انا الیکم لمرسلون، یقینا منګه تاسو ته د لېږلو شوونه یو. نو لام تاکیدی دی، ان برای تاکید دی، جمله اسمیه برای تاکید ده. دا درې تاکیداته دا کو. او دغه د معنیو مسله ده چې منکر ته به کلام مؤکد کوي او خالی ذهن ته به ساده کلام پیش کوي. او بیا موږ تاسو ته دعوت درکو، زمونږ ذمہداري دا ده چې موږ تاسو ته د الله دین مخې ته کیدو او تاسو د الله په دین باندې پوهه کو، په ډېرو خوږو الفاظو باندې، په ډېره ښه طریقه باندې، د خیرخواهۍ په انداز باندې، او هغه موږ تاسو ته وکړه. وما علینا الا البلاغ المبین، نه دی په موږ باندې ذمہداري مگر د رسولو ښکاره، چې موږ به تاسو سره دین ښکاره په ډاګه باندې ږدو
او ښکاره به درته وایو نور ستاسو خپل کار دی هغه دا دی چې تاسو سره څه معجزه ده نو ویل موږ سره معجزه دا ده چې د مور نه ړون پیدا شي او موږ پې دم واچو لاس پې راکاږو نو هغه بینا کېږي برس بیماری چې په چا باندې چې هغه بدن یې برګې شي نو په هغې باندې چې موږ دم واچو لاس پې راکاږو نو روغ شي او که موږ نه څوک دا مطالبه وکړي نو موږ مړي هم ژوندي کولی شو پوهېږئ پرې باندې دا زموږ سره معجزې دي او د وما علینا الا البلاغ المبین دکه معنا ده چې ښکاره د خپلې پیغمبرۍ معجزې موږ تاسو ته پیش کړي دي ښکاره سباني سبق کې به راشي حبیب النجار چې دی هغه کلي کې یو سړی د ترکاڼ دی او اتلس کاله دا په خپله یار دک زوی دی هغه بیمار دی او د دنیا علاجونه یې ولې کړي نه دی ښه شوی او پیغمبران راغله هغه یې دعوت ورکړ هغه ستاسو سره معجزه سره موږ ده موږ بیمار باندې چې لاس راکړه وروږي ویل دا خو ښه خبره ده زما دا بچی لاس یې پرې راکړ روغ شو بس هغه په ایمان راوړ ایمان یې راوړو او بس دغه دی بیا د دغه ایمان سره بیا شهید هم شو په دې مسله کې سبا به دا سبق انشاءالله راځي سباني سبق قالوا انا تطیرنا بكم دې قوم ورته وویلي کلیوالو یقینا موږ بدپالي نیسو په تاسو باندې ستاسو د دې دعوت دا شومیت دی چې دا د کمې ورځ نه راغلی دی نو په موږ باندې قات راغلی دی بارانونه نه کېږي ځمکې وچې شوې فصلونه وچ شو ونې وچې شوې میوې وچې شوې دا ستاسو د دې دعوت شومیت دی موږ په تاسو باندې بدپالي نیسو موږ داسې یو قوم چې یو موټی او یو لاسو ستاسو د راتللو نه په منګه کې ډلې سازش وې زمونږ دا قوم کې تاسو بې اتفاقي پیدا کړه پلارم د زوی سره او زوی د پلار سره واچو او مورم د لور سره او لورم د مور سره په جګړه واچوله دا ستاسو د دې دعوت شومیت دی او دا کېدی شي چې کله دې ته پیغمبرانو دعوت ورکو نو بعضو کسانو د پیغمبرانو په خبره لبیک ویو او بعضې کسانو د پیغمبرانو خبره مسترد کړه نو چې مسترد یې کړه نو دوه پیرکې سازش نو دوی دا اعتراض هم وکړو چې زموږ یې قوم کې تاسو او دا اعتراض کولی شم کړی و چې ستا پیغمبر خوا ته وایي ستا د دعوت خو دغه نتیجه ده چې تا د پلار زوی سره او زوی د پلار سره اچولی دی د سهیل ابن عمر زوی چې و ابو جندل دا په جیل کې نه و پروت چې د حدیبې په ورځ باندې پولیس لولي او دغه دی راغی او هغه لګیا دی د پیغمبر خوا سره لفظنامه دستخط کوي او پیغمبر خوا هم هغه نوجوان د پیغمبر خدا مخې ته او د صحابو مخې ته ځان وغورځو او چې دا پلار ما سره دا کار کوي دا زنځیرونه پرې لاسونو کې او سهیل بن عمر ویلي چې زه به هله دستخط کوم چې زما زوی ما ته واپس کړي پیغمبر خوا ورته واپس کو صحابه ټولو خلاف وکړو چې یا رسول الله دا ولې کې داسې ته هغه ویل زه د خدای پیغمبر یم بس زه پوهېږم غلي شئ که ستاسو کار نشته دا داسې نه و دا اعتراض څنګه چې دی کوي دا اعتراض بیانهي قریشو هم کړی
چې تا خو تاسو په تا زمونږ شیرازه چې کوم دی تس نس کړله زمونږ قومیت ته تباه کړ او بیا یې پې دباو کوي په پیغمبرانو باندې یو خو تاسو کې شومیت دی بدبختی ده چې قاتون او سوکړې په موږ رالي زمونږ هغه اتفاق په تندر باندې ولګېده او دویم دا دی دویم په دې باندې دباو کوي پیغمبرانو باندې ځکه چې همیشه د باطل پرسته کار دی چې د دلایلو په میدان کې باطل پرست هار شي او پیل شي نو دی بیا جبر نه او ظلم نه کار دی وی لئن لم تنتهو قسم دی اے پیغمبرانو که کلار نشوی دعوت نا او زمنګ د خدایانو د سپکې د بیان نا لنرجمنکم خامخا او بولو منگ تاسو لپکانو باندې رجم بم کو سنگسار بم کو سنگسار او پکانو بدن سا او باسو وَلَيَمَسَّنَّكُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ او خامخا او برسی تاسو ته د جانب زمنګ نه عذاب درناک تاسو به منګه او دردو که تاسو دې نه کلار نشوي پیغمبران علیهم السلام ورته جواب ورکوي قالوا طائركم معكم پیغمبران علیهم السلام ورته وایي ستاسو شومیت او بدبالی ستاسو سره ده د شومیت او د بدپالی چې کوم اسباب دي نو حضرات و موږ سره نه دي تاسو سره دي اصل شرک دی کفر دی معاصی دي ګناهونه دي شرک په تاسو کې دی کفر په تاسو کې دی ګناهونه په تاسو کې دي نو د شومیت اسباب خو تاسو سره دي د شومیت اسباب خو موږ سره نشته چې تاسو موږ باندې دا دعوه کوئ خو خبره دا ده ان ذکرتم آیا چې کله تاسو لپن درکړی شي نو دې جواب محذوب دی تشاءمتم تاسو بدپالی دعوه کوئ ان ذکرتم آیا کلم چې تاسو ته وعظ او نصیحت وشي ستاسو د خیر خواهی او د کامیابی خبره وشي نو څه کوئ تاسو تشاءمتم تاسو بدپاری نیسئ پاگې باندې او بیا ورته پیغمبران وایي داسې نه ده نه زموږ دعوت کې شومیت شته نه په موږ کې څه فرق او د دروغو دعوه شته بل انتم بلکې تاسو دا کلیواله یو قوم یی بل انتم قوم تاسو یو قوم یی مسرفون زیاتې کوونکې په هره خبره کې تاسو د حد نه وتي یی د عقل پولې ماتې کړي دي او د سړیتوب پولې ماتې کړي دي پیغمبرانو ورته جواب ورکړ دا بحث شروع دی او وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى د کلي او د ښاري هغه لرې طرف نه یو سړی رامنډې وایي دا حبیب النجار دی انشاءالله سبا او په دې باندې به سبق دا دلته په دې کې یو څو خبرو ته اشاره شوه دا استحسان و ضرب المثل یو ډیر بهترین شی مثالونه بیانول دي خو دروغ مثالونه به نه بیانې سم مثال به بیانې او وهو تصویر حالة غریبة بحالة اخرى مثلها مثال څه ته وایي هغه شکل پیش کول د حالت غریبه په حالت غریبه د بل باندې چې د دې په مثل باندې کما ها هنا هي قصة حبیب النجار لکه دلته چې د حبیب النجار واقعه راغلی ده نمبر 2 تشابه حال الكفار في التكذيب والإصرار في كل زمان ومكان په دې کې دې ته اشاره شوه چې حالت د کفارو یو بل سره مشابه دی
په د دروغو په نسبت کې پیغمبرانو ته او په ټینګېدلو کې په هر کفر او بېدینۍ باندې په هر زمانه او په هر ځای کې. او دریم دا لجؤ اهل الكفر بعد اقامة الحجة عليهم الى التهديد والوعید، مایله کېدل د کافرانو پس د هغې نه چې په دلایلو په میدان کې راسملې نو هغه زورنې ته او ډانټنې ته بیا دغه شي موږ به تا صدا کار وکړو، موږ به تا صدا کار وکړو. او نمبر 4 حرمت التطییر والتشاؤم فی الاسلام، په اسلام کې په دغه نشته، شومیتونه نشته، شومیتونه نشته. په حدیث کې راځي، د بخاري حدیث دی، که شومیت راتلې راځي نو په ښځه کې به په کور کې به او په اس کې به. او د اس شومیت دا دی چې جهاد پې نه کې، او د ښځې شومیت دا دی چې بچي دله نه راوړي، او د کور شومیت دا دی چې تنګي. پوهېږئ پرېوانه، دا د بخاري حدیث دی. نو که شومیت راته نو په دې شیانو کې به راته و. مطلب دا دی چې د شومیت گنجایش په اسلام کې نشته دی. لنډه خبره ده. دعا وکړئ چې الله موږ او تاسو په قرآن عظیم الشان کتاب باندې پوهې کړي او دې سره سره الله موږ له پرې باندې کامل مکمل عمل کولو توفیق راکړي. قرآني نظام د شریعت نظام الله په تمام جهان کې خاص کر پاکستان کې راولي. دې له څوک کار کوي الله دې کامیاب کړي، څوک مخالفت کوي الله دې ورته هدایت وکړي، که بدقسمت الله تعالی دې ورسه هغه څه وکړي چې څه مستحق. یا الله زموږ ټولو په حالت رحم وکړي. څونه د مسلمانانو مردگان دي، زنانه نارینه مشران کشران، الله ټولو بخي، الله ټولو بخي. څونه د مسلمانانو بیماران دي، الله ټول ته شفا کامله ورکړي. د فلسطین او د غزا د مسلمانانو دادرسي الله وکړي او یهود او امریکا الله تباه و برباد کړي. الله دا ټکنالوژي تباه کړي، دا طاقت او علم دغه مال تباه کړي، دا جته او ډلې تباه کړي. یا الله چې دې څوک مرسته کوي هغه هم ورسه تباه کړي. او الله اسلامي سربراهانو په ذهن کې غیرت واچي، اسلامي غیرت پکې واچي چې د خپلو خویندو او میندو د فلسطین او د غزا او د ماشومانو تپوس وکړي د کفارو نه چې دا ولې په دې باندې تاسو ظلم کوئ. او که دا اهلیت د اسلامي ملکونو په سربراهانو کې نه، الله تعالی دې زموږ د سټونو نه لرې کړي او دې په ځای دې الله تعالی نیک قیادتونه په دې باندې راولي. الله دې زموږ د ټولو نه راضي شي. خاتمه دې الله زموږ ټولو په ایمان.